لیکن څنګه چې په مونږ الله احسان کړی دی، ډېر احسانات دي په مونږ، داسې په هغوی مونږ هم تاسو ته هغه د الله نعمتونه در یادو چې شکریا ادا کړئ. دارنګې به پیغمبرانو بني اسرائیلو ته د الله هغه نعمتونه ور یادول چې دې شکریا ادا کړي. لیکن وروڼو د الله نه باغیان شو، د پیغمبرانو خبرې نه منلې. اوس خو علما لګیا دي خلکو ته نصیحت کوي، هغې ته ډایرکټ پیغمبر براته. هر قوم کې به جدا جدا پیغمبرو او هر علاقه کې به جدا جدا پیغمبرو او په هر زمانه کې به جدا پیغمبرو. په زرګاو پیغمبران په دوی کې تیر شوي دي، هغې به لګیا دوی ته به نصیحتونه کول چې سم شی ګورې، خو دوی نه سمېدل، باغیان شو. د الله عبادت په صحیح طریقه نه کو. د الله په مال کې چې الله به څه غوښتل هغه په صحیح طریقه نه ورکول. او ګناهونه د وزن د تول کمی، بربنډتوب، نور ګناهونه چې څومره په مختلفو علاقو کې ډاکې دای کول. نو چې انسان دې حد ته ورسیږي او کله باغی شي او د کافرانو پیښې به کولې، لکه اوس چې مونږ څنګه کوو. ګورې زه چې دې خپل امت ته ګورم، د نبي علیه السلام د امت ته او بني اسرائیلو ته ګورم، نو خبره تقریبا یو شان روانه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی په پخوانو قومونو کې چې کم ګناهونه تیر شوي دي او کمې غلطۍ کړي دي، وی تاسو به اکوئ. وی که په هغې قومونو کې چې د خپلې مور سره ښکاره بدعملي کړي، نو زما امت کې به هم داسې سړی پیدا کېږي چې د خپل مور سره به ښکاره بدعملي کوي. هغه شی روان دی. اوس موږ هم ګوره دوکې، تېره جمعه مې درته پکې پوره بیان کړی دی، ټګې، دروغ، مسلمان ته سپک کتل، د کافر د اغیارو جامه، د هغه شکل، د هغه لباس، هغه د عزت جامه او د عزت شکل ګڼل، د کافرو تهذیب خپل تهذیب ګڼل، او د کافرو جون ته ښه ویل، او د هغوی هغه چې کومه زندگی ده هغه زندگی ښه ګڼل، د هغې ارمان کول. ډېر خلک د هغې ارمان کوي، د عیسایانو د انګریزانو د جون ارمان کوي، دقه شی په هغوی کې. نو خدای بیا څه کوي؟ ودرېږه چې کم خلک دې خوښ دي او کمو خلکو سره دې مینه ده او د کم خلکو تهذیب دې خوښ ده چې هم په هغې دې ووام. نو خدای یو بادشاه و بخت نصر بابلي، دې د عراق د علاقې بادشاه او دې مجوسی و، اور ته به عبادت کو، دې په الله را مسلط کو. نو په بني اسرائیلو باندې حمله وکړه. ورځې ولا یا زره کسان یو وخت کې مړه کړل، 70,000 کسان دا په یو ورځ مړه شو. او په کورونو کې ننوتل، د زنانو حیاګانې ولا لوټ کړې، او د کومو زنانو په خېټو باندې چې اولاد و بچي د مسلمانانو، نو په جندونې ولا خېټې وسیرلې او هغه بچي ترې راوویستل او هغه په نیزو کې ورکړل، اوچت پې نیولي. داسې چلی ورسره وکړو. د الله عذاب خو بیا سره سم نه دی کړ. کله چې د خدای عذاب راشي، د ښځو حیاګانې لاړې، ماشومان به یې دغسې رانیول او د میندو د پلارانو په مخ کې به یې لالول. دومره ظلم به چا نه کړی لکه دغه چې وکړو چې ښځه رانیسه او خېټه سیره او بچی ترې وباسه، او هغه جمدې بچی په نیزه کې منډه او هغه به رانیسه، او هغه ښځه هغه دقسې پرېږده او ټوپونه به وهل، په هغې کې به کیسه وتله. حق پیغمبر دغه زمانه کې چې کم پیغمبر و حضرت دانیال علیه السلام، هغه ورته ما درته نه وي چې سم شي، زما خبره نه منله، څنګه شوې اوس؟ په خپل دولت په نشه په غرور کې پراته وې، د خپلو بچو او د قومونو په غرور کې پراته وې، او زما خبره درته اړو څه خبره نه ښکارېدله، زما خبرو پورې به هم ټوقې کول، لکه اوس چې څنګه د مولیانو دې خبرو پورې خلک ټوقې کوي. جنازې له چې خلک لاړ شي، که ملا صاحب لږ غوندې تقریر اوږد کړي، دا خلک وایي یاره ټیم خو پوره دی، که وخت پوره دی. ولې د دین خبره دومره په موږ سپکه لګي؟ د دنیا د دین خبره یو ځای کې د دین خبره بیانېږي، موږ وایو مړه د اوزګار دی، یاره هر وخت دی لګیا دی خبرې کوي. ولې څه چلو شو؟ ته څه کوې؟ دنیا پسې منډه وې، د دین خبره دومره در باندې بده لګي. دی دا عالم که درته خبره کوي،
خدا الله خبره درته کوي. که دا عالم درته خبره کوي خدا الله د رسول خبره درته کوي. که دا تبلیغ والا درته خبره کوي خدا الله او د رسول خبره درته کوي. تا ته خو پیسې خو در نه غواړي او نه درنه مشري غواړي، نو ولې په ظالمه د خدای او د رسول خبرې دې بدې شي؟ دقسې مثالو هغه دانیال علیه السلام وی ما درته نه ما پورې م ټوقې کول، په دغه بچو غاویره وې درته اعلان کړل که نه، په دغه ښځو غاویره وې د ښځو نه درته بچي راوویستل، څنګه چلې در سره وکړه، په دغه مالونو او کورونو غاویره وې څه چلې در سره وکړه. او داسې ونه کړه یوازې په بیت المقدس ورلل دا بخت نصر بادشاه د عراقي بادشاه او جومات یې ولا ټوټې ټوټې ختم یې کړ. او د تورات چې څومره نسخې وې د پخوانو کتابونو اور یې ورته که هغه پکې واچول هغې وسوځو. په لکونو خلک یې مړه کړل، ښځې ماشومان بچي او یا زره کسان دی گرفتار کړل، لاسونه خپې یې ولو تړل او دی عراق ته بوتلل او یو لوی جیل کې غون ور واچول. په دغه جیلیانو کې یو د دوی دا پیغمبر دی حضرت دانیال علیه السلام. بیا خو هغه پښتانه وی اوچو سره لامدم سوځي کنه. بني اسرائیلو کې 100,000 قوم و 100,000 څلوېښت زره پکې ګناهګار و 80,000 پکې نیکانو. نو الله پر حکم وکړ جبریل علیه السلام ته چې ورشه دا کلې پې واړوه هلاک یې کړه. وی الله 80,000 خو پکې لګیا دي، ستا عبادت کی دی سره سوکم وی دی باندې مخکې واړوه په دې نورې رستو واړوه. دا ولې الله دا ولې تپوس ته الله نه کېږي خو معلومات دي. دا څنګه وی دا 40 زره چې ګناه کوي دا 80,000 ځان له عبادت کې دوی منې کوي نه چې دا ګناه مه کوئ. د دین زما په دې خلاف وړه نه دړدېږي چې زما دشمني څوک کوي که ردي په زړه دړدېدی لږ لاس خو بیا ولې نیولی وی چې وروره مه کوه دا ګناه. رستو به بیا په خپل نیت هر سړی پاسي، نیک که نیک پکې مړ دی به په نیکۍ پاسي او که بد مړ دی په بدۍ به پاسي. خو دې وخت کې ټولو له سزا او عذاب ورکه. نو 10,000 کسانو کې پړی واچو، اتکړی پکې واچول او عراق ته د شام نه بوتله او د شام خشته ځمکه د باغونو ډکې مکمل دا باغونه ولا پرې کړل، دین یې ولا ختم کړ، مشران یې ولا ختم کړل او دی په جیل کې واچول. او بعضې ښځې بوتلې دی ځان له وینځې کړې او بچی بوتل هغه خپل غلامان کړل. ګوره د خدای عذاب راغی. کولی چې د خدای د عذاب مقابله کیږي نه کیږي. خو چې کله قوم د الله نه باغی شو نو بیا به الله په مختلفو شکلونو عذاب راولي کنه. اوس هم ګوره یاد ساتئ رونو مسلمان د الله نه باغی دی، رو رو بغاوت طرف ته روان دی. خدای دې خیر کی. یقین کوه زه یریږم په دې چې دقسې عذاب په موږ رانشي. خلق دا علماء خبر ته غوږ نیږدي، د نیکانو خبرو ته غوږ نیږدي، د دین خبرو ته توجه بالکل نه ورکوي. نو چې دا څومره مونږ له خدای څومره نعمتونه راکړي. ما بكم من نعمة فمن الله، دا ټول نعمتونه په مونږ د الله دي. نو مونږ د خدای دشمنی کو نو خدای به مونږ سره څنګه مینه وکړي؟ ګنټه به ګنټه او ګړی ګړی او قدم قدم مونږ لګیا یو د الله خلاف کو. او خدای صبر کوي خو چې کله ونیسي نو بیا نیول بل شانتي. او موږ ته خو مثالونه وښول کنه، په دا ازاره کې درته زلزله وښوله، نږدې درته وښوله. داسې زلزله وه چې په زرګونو خلک پکې په هغه زلزله کې لړمړه شو او غټ غټ بلډینګونه چې لوی لوی بلډینګونه هغه زمیندوز شو. یو سړي نه چا تپوس وکړو ستا سال دی؟ وی نورې خبرې پرېږده، نور دونه راته مه وایه. خو د ماسخوتن چې سملاستېدمه نو د بنګلو د نوکرانو او د کرونو روپو او د جایداد مالکو او اوس دې وخت کې دقه د خپلو جامو مالک یې نورې سم نشته، ختم. بیا درته سیلاب وښو چې د کوم ځای نه سیلاب دنیا را په مخه کړه او څومره غټ غټ بلډینګونه پکې لاړل لوش، څومره غټ غټ پلونه یې یوړل او څومره د خلکو ځمکې روانې کړې. اوسه پورې لا هغه ځمکې څوک نشي آبادولی او نه هغه پلونه تر اوسه پورې څوک آبادولی شي. اوس درته نور هم ښایي خلک وایي ګراني شوه، چینی ګران شو، اوړه ګران شو، تیل ګران شو، ګیس ګران شو، بجلی ګرانه شو، بجلی نشته او ګیس نشته. دا د الله عذابونه دي چې په مختلفو شکلونو په موږ د پاسه راځي. الله عذاب خو یوازې داسې نه چې څپېړه ده نو باسي، نه خو په عذابه یې دی که نه.
تا الله خپکه ما چې وسړی خپکه زه به څنګه خوشاله کړم چې زما په لاس کې خوشحالي چته هم خوشحالي ورنکم ولې ترې ما خپکه زه تا خوشاله کړم نو موږ د الله خپکه خوشحالي خو د الله په لاس کې ده نو موږ به الله څنګه خوشاله کړي سوال نه پیدا کېږي ومقه حالت روان دی مکمل د حضور پاک د وینا مطابق چې کومې غلطۍ بني اسرائیلو کولې نو څنګه چې یو پاڼه د پاڼې سره برابري پاڼه د پاڼې سره برابر سپلی د سپلی سره برابر وي دقسې به دا ګناهونه زما امت هم کوي هغه دور کې اوس موږ ګیري دوکې داکې دروغ ټګي په خپل مذهبي مشرانو بد ویل د مذهب د ځینو بد ویل دا زموږ عادت جوړ شوی او لوی سبب یې څه شی دی د الله نه غفلت الهاکم التکاثر مال دې ډیر شي بچی دې ډیر شي قوم دې ډیر شي بنگلې دې ډیر شي ځمکې دې ډیر شي د الله نه غفلت دغه غفلت کې موږ پراته یو د ټول بوتل جنا او یا زره کسان قیدیان د عراق په جیل کې ور واچول چې جیل کې واچول هغه دانیال علیه السلام دا ټول بنی اسرائیل په دا جیل کې پې ګرځي اوس په دې بارکونو ګرځي ما درته نه وې زمام نه منله نو زم ځان سره برباد کړم او تاسو هم غرق شوې ښځې څه شوې لاړې لوڼه څه شوې پته هم نه لګي بچي څه شو پته هم نه لګي کم دولت او ځمکې وی څه شو سم پته نه لګي نه چا د بچي پته لګي او نه چا د ښځې پته لګي او نه د خدای دې د داسې حالت نه ساتي هغه ښځې او بچي لوڼه کافرانو سره پراته دي دی په جیل کې پراته دي څه پته لګي چې لور کم کافر سره ده او ښځه د کم کافر سره ده او ښځه مړه ده او که جمدی ده او لور جمدی ده او که مړه ده او بچي څه شو زما هم نه منل یاره غلطي شوې ده او به دا ورخه تېرې دي اوس څوک وی اوس الله ته رجوع کې لوی رب ګورې بیا معافي کوي اوس الله ته رجوع کې اوس وجاړی خدای پاک ته نو په هغه جیل کې جړه شروع کړه ګوره بیا هم خدای معاف کوي عذاب او تکلیف چې کلم راغی او الله ته دې رجوع کړه نو الله بیا هم ګورې خوشحالېږي په هغې خلکو عذاب راغی رجوع یې وکړه الله معاف کړل مونږ باندې عذاب رو رو شقوار روان دی دا عذاب هغه قسطونه را باندې روان دي اوس هم وخت دی که مسلمان الله ته رجوع کړه ممکن د الله رحم وکړي نو الله ته رجوع کړه زاری وکړه جلاګانې شروع کړې اتفاق ته ګوره دانیال علیه السلام خو د خدای پیغمبر دی نو د جیل چې کم حاکمانو او کم داروغه د جیلو او کم د جیل هغه پولیس والا دي د هغوی په زړه کې د هغه لږ اعتقاد پیدا شو یاره دا سړی خو ډېر ښه سړی دی ښه سړیتوب د اخلاقو نه معلومېږي د خو ډېر ښه اخلاق دی دی خو موږ سره په جیل کې هېڅ قسمه دا جیلیان خو کله چې ډوډۍ چې کمه میلو شي جګړه هم کوي که نه هغه جیل داسې نو لکه زموږ د جیل چې A کلاس او B کلاس پکې و هغه جیل داسې نو چې پکې دې پکې لګېدلي پکې کم ځای و هغه جیل داسې نو چې ډوډۍ دې پکې ورته د هوټلو نه میلاوېږي څه معمولي غوندې دال مال او څه قصې پسې او څه نوړی ډوډۍ به پکې میلاوېدله داسې جیلونه نو الله ته رجوع کړه الله ته به جړل دعوت و تبلیغ سلسله مکمل په دا جیل کې جاری وساتله د جیل د هغې حاکمانو په نظر کې چې دا خو نه جلسه کوي نه جلوس کوي نه هړتال کوي او زمونږ خدمت کوي په جیل کې دننه او د جیل صفائی پخپله کوي لګیا دي ټټۍ پخپله صفا کوي یاره دا خو ډېر نیکان خلک دی او دا مشر چې دی دانیال علیه السلام دا خو ډېر نیک سړی دی نو د جیل داروغه او د جیل هغه مشرانو به په جیل کې لږ ډېر قدر کړو چې دا خدای ته وجړل او معافي د الله نه وغوښته نو الله رحم راغی ښه ډېره ښه د جیل نه مباسم نو دغې بختنصر بادشاه یو خوب ولید ډېر خطرناک خوب یې ولید چې خوب یې ولیده سار راغی د خپل رعیت چې کم کاهنان او نجومیانو زمون خو عالمان دي هغې خو عالمان نو خو بتپرست خلک دی چې کم کاهنان او نجومیان دي هغې یې راغونډ کړو ما یو خوب لیدی دی او ډېر خطرناک خوب دی داسې دی چې ما له خوب نه راځي اوسه وجود نه مې خولې بیږي ما ته د هغه خوب تعبیر بیان کړي وی صاحب خوب راته بیان که خوب دې څنګه لیدی دی وی خوب مې میر دی خوب نه دی یاد خو هیبتناک مې لیدلی دی هغې وی صاحب چې خوب ته مونږ ته بیان نه کړې نو مونږ تعبیر دسو بس ته مونږ ته خوب بیان که نو مونږ به تعبیر وباس څه حصه پکې راته خیر دی بیان کا
نو موږ به تعبیر وباسو. بادشاه وی خوب مې یېر دی، ما ته به خپل خوب هم یادوې او تعبیر به مو باسې. او که درې ورځې کې دننه م راته دا خوب یاد نه کو تعبیر مو نه سرمنده نه وباسم. یې بادشاه موږ تا د خوب نه څه خبر یو؟ ګوره زورور خواره زمانه کې شته که نه، موږ ستا د خوبه څه خبر یو؟ ته خوب وایې موږ به تعبیر. وی تاسو باندې چې دا دومره پیسې زه لګوم او علم نجوم درته ښیم او تاسو کاهانه زده کوئ، کاهنان هم کې کړئ او سحر زده کوئ، نو تاسو خو دعوې کوئ که نه چې موږ ته د غیب علم دی. سبا چې څه کېږي هغه موږ درته ښایو. نو دا د غیب علم چې تاسو زده کړی دی، ما ته زما خوب بیان کړئ که نه؟ زما پیسې مه څه غرقې کړئ. په ما اسې سکولونه او مدرسې جوړې کړي دي. دا کاهنان ګورې اوس هم دا د غیب دعوې ماوې کوي. د اخباراتو کې کله کله زه د اشتهارات وینم نو خندام راشي او خپم شم. د مسلمان په دې حال لاله خفګانم راشي. وی راشئ موږ سره ملاو شئ، انعامي بانډ نمبر یې درته ښایو. راځي که نه راځي؟ انعامي بانډ نمبر یې درته ښایو او امتحان د کامیابۍ هغه شیزونه درته ښایو. نو زمونږ خلک ناپوهه دی که نه، لاړ شي پیسې میسې ترې والي او څه چل ول ورسره وکړه. لکه که هغه ته دومره پوهه وې چې تا ته انعامي بانډ ښایي چې کم بانډ به راخېږي، نو دغه بانډ ځان له ولې نه الي چې د کوڅې د ناستې نه خلاص شي؟ هغه به فوټپات د پاسه غریب ناست دی، پېښور کې ځان له رکوټې دوکانګۍ نیولې دی او ټولو چینم راکاږي، نو ځان په غم اخته دی، پیسو ته د بل جیب ته سترګې نیولې دي، نو خو دغه بانډ نمبر دی ځان له معلوم کې روزي کروڑونه روپۍ به روزي غم نه به خلاص شي. او چې تا ته ستا بچې پاس کولی شي نو خپل دې پاس کړي چې د پلوې نوکری به کې غم نه به خلاص شي. یو ځل پېښور کې روان وم د بالاحصار سره، هلته دا جادوګران دا دغه ناست دي، دا مرغو مرغو والا دا کتابونو زما یو مریض ته پوست لتلم، تیز وم خیال مې نو د ما دې پیسې ته یې ګوتې واچولې، ایله کار یې غورځولی به و. خدای دا سم چې مې وکتلو دا خدای والي دا څښا نسواري دی او دا زیل غاښونه یې نیولي دي او لاندې ناست دی او مرغۍ مرغۍ ورته ناستې دي. ما ویل خدای ظالم اوس په دې پټپات را غورځولی وم، خیر دی. وی دلته راشه چې قسمت ته لټیک کم. الله اکبر. ما یې زما قسمت الحمدلله ډېر مزېدار دی او ډېر زه د خدای نه په خپل قسمت خوشحال یم. خپل ټیک که چې د دې ناستې نه خلاص شي، دې مرغو نه خلاص شي، ته د کور د خدای عبادت وکړو چې د بالغ ته ډډه ووایې په پوزه کې د خړ پوزه کې د پاسه زه بابا وایي موږ څه پته وه. دقه زموږ د خلکو کار دی. څوک به هغلته اخبار کې وایي ګارنټي کې سات، ګارنټۍ سره بچې ورکو، ګارنټۍ سره زوی ورکو. الله اکبر. ګارنټۍ زویه ګارنټي تا سره خدای فیصله ده. یهب لمن یشاء اناسا ولمن یشاء الذکور. چاله لونه ورکوي چاله زامن او یزوجهم ذکرانا و اناسا، چاله هلکان جنکې دواړه ورکوي. ویجعل من یشاء عقیما. خدای وي زه څوک شڼ جوړوم. نو چې خدای څوک د چا د شڼتوب فیصله کړي دا ګارنټۍ والا زوی ورکولی شي؟ خدای چې د چا د لونو فیصله کړي دا ګارنټۍ والا به وله زامن ورکي؟ نو موږ دومره ناپوهه یو. د غیب و دعوې به خلک کوي، موږ به زر ورځو نه ګورې پام کوه او دله پوهه ده که نه، د ډېر لوی علم کړی. د غیب و علم چا سره دی؟ قل لا یعلم الغیب الا هو. قرآن یو آیت نه دی، په سوونو آیتونو کې دي چې د غیب و علم صرف الله دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل ملاستو یو ماشوم تنبل و، چې تنبل یې و نو په هغه تنبل کې یو ټکې ده ووایي چې وفینا نبی یعلم ما فی غدی. وایي مونږ کې داسې پیغمبر دی چې د سبا علم ورسره دی. وی مونږ کې داسې پیغمبر دی چې د سبا علم ورسره دی. حضور پاک وی دا ټکې مه وایه، مخکې چې د نورې کمې غزلې وې هغه وایه، دا به پکې نه وي، نور شعرونه وایه. د غیب و علم چا سره دی؟ الله سره، بنده سره نشته. نو اوس هغه ورته وی چې تاسو خو په ما یونیورسټۍ کالجونه جوړ کړي دي او تاسو دعوې کوئ چې زه کهانت زده کوم او دا ساحران جوړ شو او تاسو جادوګران جوړ شوئ، نو تاسو دعوې خو کوئ چې موږ ته د غیب و علم دی، که نو زما خوب معلوم کړئ که نه. چا به ماله به خوب هم معلومه وی او د خوب تعبیر به معلومه وی، او که معلوم نه که 3 ورځې الټیمیټم، نو 3 ورځې دننه کې سرمنده نه وباسم. نو جومیانو لاسونه رپېدل چې دا څه په غم واوړېدو. موږ د خوب نه څه خبر یو چې د څه خوب لیدلی دی او بادشاه نه خوب یې دی کې خبره خوره شوه. دا خبرې ډېرې زر خورېږي. زموږ د غریبانو دا قصې چې وي دا دومره نه خورېږي.
او دی بادشاہانو چې مسلې پیښې شي دا زر خورېږي. تاسو وګورئ کنه هاي میمو سکینډل او بل سکینډل دنیا ته خبر ده. جیل ته خبر ورسېده دانیال علیه السلام د جیل هغه داروغه زوال لري وی دا څه کار دی تاسو بادشاه خوب لیدلی دی او تعبیر غواړي او خوب هم غواړي وی ما ته دا خوب هم معلوم دی او تعبیر هم ما ته معلوم دی او لړ شه بادشاه ته دی ووایه چې دغسې جیل کې یو سړی دی او هغه ته ستا خوب هم معلوم دی او ستا د خوب تعبیر هم معلوم دی او دی کې داروغه ته وی ستا هم خیر دی او زما هم پکې خیر دی وی ستا پکې دا خیر دی چې ستا ته به بیلې ولګي درجه به دې اوچته شي نمبر به دې زیاتې شي ترقي به درته میلو شي او زما پکې دا خیر دی چې ممکن ده د جیل نه وځم دا ملګري هم د جیل نه وباسم او د جیل داروغه وي چې ګورې زمونږ دا بادشاه ډېر سرکشه دی او اسې نه چې زه ورشم او نه راته خوب معلومي او نه درته تعبیر معلومي نو مونږ پې بېغمه نه کوې مونږ له کارونه ګورې او وی نه که نه به زه دعوې سره درته وایم چې ما ته خوب هر څه معلوم دی خو ته ورته ووایه دا داروغه لاړ بخت نصر ته وایي چې دغسې ما سره جیل کې صاحب یو قیدي دی او ډېر ښه سړی دی او ټول صفتونه یې وکړل هغه قیدیانو کې دی چې هغه د شام نه مونږ راوستي دي ډېر نیکان خلک او ډېر عبادت ګزار دی او دا مخې رڼا کوي او هغه دا دعوه کوي چې ستاسو د بادشاه خوب هم ما ته معلوم دی او تعبیر هم ما ته معلوم دی وی شابه فورا یې راوله خشته جامې ورته واچوه جیل نه وباسه ښکلې جامې ورته واچوه حاضر کړه د جیل هغه داروغه راغی او دانیال علیه السلام ډېر ښکلې مزیداره جوړه راوړه یې ورته واچوله وی راځه ستا خو کار وشو بادشاه له دې بوځم چې لاړ بخت نصر په خپل تخت ناست دی ورغې سلام یې ورته وکړه داروغه ورسره دی نو دی بر اوچت کو په تخت کې وی زما خوب تا ته معلوم دی ما ته زما خوب ویلی شوی یو څه او تعبیر به یې مو وی او بالکل وی ښه دلته راځه په تخت کې کښېنه او چې څومره کاهنان او نجومیان او دا خلک ناست دي وزیران دام په دربار کې ناست بادشاه ورته ویل اول د نه یو تپوس کوم وی زما د دربار خدا طریقه ده چې څوک دلته راشي ما ته سجده کوي تا ما ته سجده ولې ونه کړه زما تعظیم دی ولې ونه کړه اوس که دانیال علیه السلام ورته دا وایي ګوره پیغمبر ګوره عقلمنه مې پیغمبر له خدای ډېر عقل ورکړي کا ورته دا وایي چې نه صاحب زه خو پیغمبر یم پیغمبران خو چاته سجدې نه کوي که دا ورته وایي چې ما ته خو خپل خدای ویلی دي دا خو ګناه ده نو ممکن ده چې سزا وله ورکړي هغه جذباتي بادشاه و د دوی دشمن و او ورته څه وایي وی صاحب زما یو مالک دی دا دانیال علیه السلام ورته وایي زما یو مالک دی او زه ورته رب ویم ته چې څنګه خپل ورته رب وی هغه مالک هغې رب ماله ستا د دې خوب پویه را کړې ده نو که ما تا ته سجده کوله نو ستا هم نقصان او زما هم نقصان وی زما څه نقصان دی او ستا څه نقصان وی زما دا نقصان و چې ماله د دې خوب پویه را کړې ده چې دا کوم خوب تا ته اوس بیانو او د دې علم یې را کړی دی نو که ما د هغې مالک ما ته دا ویلی دي چې ته به ګورې سجده بل چاته نه کې صرف ما ته به کې نو که ما اوس تا ته سجده کړې وي نو ما نه به دا علم ویلي نو زما هم تاوان شو ستا هم تاوان شو که نه چې د خوب علم رانه لاړ نو ته به دقسې ناست دی او څوک درته خوب بل څوک نشي ویلی یاره وی ته خو ډېر هوښیار یې وی زه د خپل اور عبادت کومه خو چې مخامخ ورته ناست یم نو سر ورته ښکته کوم او چې دې خوا شم نو بیا پې پروا نه ساتم خپل کار به کوي او ګوره ستا مالک چې دی هغه تنینې او بیا هم ته دونه قدر کې بیا هم ته دومره لحاظ کې ته خو ډېر ښه سړی یې وی ښه اوس ووایه زما خوب څنګه دی ما څه خوب لیدلی دی مشرق ته ورسېد او دا بل لاس مغرب ته ورسېد او دا بوت سر د سرو زرو دی سر او سینې د سپینو زرو ده او دا خېټه د تانبې ده او دا پتونانی د پیتلو دي او د کونډو نه لاندې د خپې د اوسپنو دي او دا لاندې د پنجې د خټو دي او ته ورته حیران ګورې چې خدایه دا لا څنګه بوت دی او هر اندام یې خپل چمک وی سر یې د سرو زرو چمک وی سینې د سپینو زرو پړق وی خېټه یې د تانبې پړق وی رونونه یې د پیتلو پړق وی او لاندې خپې د اوسپنې چمک وی او لاندې خپې په خټو کې دي
نو ته حیرانې چې دا نقش و نگار والا خشته بوت، دا دومره غټ بوت او دا لاسونه مشرق مغرب ته رسېدلې، او عجیبه دا ده چې خپې د خټو دي، په خټو پخپو سینګ دي ټینګ ولاړ دی. وی ته په دې سوچ او په دې فکر کې چې دې کې د بره نه یو غټ کاڼی را پرېوته، د دې بوت په سر باندې د اسمان نه یو کاڼی راغی او دا بوت یې وو، او چې د دې بوت دا سر یې سینګ وو نو دې ایره ایره که ختم یې که، د ده نه یو وجود جوړ شو. هغه سره سپین تانبه پیتل اوسپنه ټول ویلی شو، یو وجود ته جوړ شو. مخکې خو سره ځان له سپین زر ځان له پیتل تانبه ځان له وه، اوس ټول ګډوډ شو، هر څه ګډوډ شو. او هغه کاڼې غټېده د بوت هغه ځای د اسمان د ځمکې پورې هغه کاڼې ونیوه. وی په دې سوچ کې وی چې راویښ شوې، خوب مې تا ما چې څه وی دقسې دې لیدلی دی، وی دقه ټکې مې لیدلی دی. الله اوس مهرباني وکړه ما دې تعبیر بیان کړي. وی څه فرق خو نشته چې ما درته څه ووی، د دې خوب تا چې څه لیدلی دی، وی چې ما سینګ لیدی پوره ټک په ټک دې راته دقسې خوب وی، ما نه یې رو را یاد دی که راته. اوس یې تعبیر راته ووایه. اوس به ته وایې چې یاره د غیب و علم خو ما سوا د الله نه بل چېرې نشته. نو دا دانیال علیه السلام د دې خوب نه څه خبر شو. نو پیغمبر تم ګوره د غیب و علم نشته، دا په طریقه د معجزې ورته خدای پاک بعضې څیز وښیي، بعضې ورته نه ښیي. معجزه د الله په اختیار کې چې وغواړي خبر ورکړي، چې ونه غواړي نو خبر نه ورکوي. او که د غیب و علم نو بیا خو په هر څه به خبردار و، هر وخت کې به خبردار و. نو دانیال علیه السلام چې ورته کله دا خوب بیان که، بادشاه بخت نصر پوه شو، خو دا خو واقعي پوه سړی دی، زما خوب وی شا به تعبیر یې راته ووایه. وی دا تا چې کوم بوت ولیده دا د دنیا قومونه دي، د بوت په شکل تا ته خدای پاک وښول. دا سر د سرو زرو سر چې تا د بوت ولید دا ستا عراقي قوم دی. په هغه زمانه کې د عراق قوم ډېر متمدن و، دا ستا قوم دی. او نن په ټوله دنیا کې ستا د سر حیثیت دی، ستا قوم د سر حیثیت دی، لکه امریکا چې نن د سر حیثیت لري، سپر طاقت یې ته. بیا ورپسې دا سینه چې دا بل قوم دی، دا ستا نه لاندې، ستا نه پس به د دې قوم حکومت په دې ټوله دنیا راځي. دا به څوکي، دا به ترکیانې، د هغوی دغه شکلونه دي. ورپسې لاندې بیا تانبه ده، دا د سرو خلقو د سور قوم نشان دی. دې نه پس بر هغه خلق سپر طاقت جوړېږي، د هغوی بادشاهي به راځي. او بیا لاندې پتونان د پیتلو دي، زیړ قوم چې کم مخونه زیړ دي په دنیا کې، د هغوی حکومت به راځي، هغه سپر طاقت دی. او بیا لاندې د خپې تورې دي، د تورو خلقو لکه د نایجیریا والا، د سودان والا، حبشې والا، د دې خلقو دا به سپر طاقت دي، د هغوی بادشاهي به راځي. او لاندې دا چې کمې پنجې د خټو دي، نو بیا به اخره کې د ښځو حکومت راځي، ښځه به بادشاهي او کمزوري حکومت به وي، هغوی ته اشارت دی. او چې دا کم کاڼې په سر را پرېوته او دا قومونه او طاقتونه یې دړې وړې کړل، دا د آخرې زمانې د پیغمبر مثال دی. دا ټول قومونه او طاقتونه به یو شان کې راغونډ بیږي، هغې کې به بیا د تور او سپین تمیز نه. اوس خو ته وایې زما قوم سور قوم دی، د دې بادشاهي ده. نو بخت نصر څه چلو؟ بخت نصر هغه ته ویې وایه اوس به داسې مهرباني به وکړې چې ته به زما وزیر یې. دانیال علیه السلام ته تا له خو خدای ډېره پوهه در کړې ده او ډېر عقل یې دله در کړی دی، ته ما نه به لبار کېږې نه، ما سره به ته وزیر یې وزیر. او نور مطالبه وی زما قوم جیل کې پراته دی، وی دا به عزت سره خلاص کم، بلکل عزت سره. او وی زما د قوم لونه او زما د قوم خویندې هغه ستا د سپایانو او د فوج په غلامۍ کې دي، وی بلکل به خلاصې بی، دا به را خلاصې کم، ستاسو بچي به هم آزاد کم. او د چا چې کم بچی دی هغه د ادیبوزي، او د چا کومه ښځه ده، او ته به ما سره وزیري. وی نه صاحب زما بله مطالبه ده، زه به ستا د سلطنت لاندې وخت تېروم، خو ما به خپل شام بیت المقدس ته لیږي چې زه خپل علاقه آباده کړم. ډېره ښه ده. او مغه شام یې واپس وله ورکړه، هغه بیت المقدس واپس وله ورکړه، هغه ښځې بچي لونه چې کوم غلامانو په عزت ورته واپس میلو شو. خو سزا خو یې وسکله که نه؟ الله سزا ورکړه، خو چې بیا الله ته جړه او فریاد وکړه، انابت الله راغی، الله ته جړه او فریاد وشو، نو الله بیا معافي وکړه. رونو دقه دور روان دی. ګوره
د خدای د عذابونو مختلف شکلونه په موږ د پاسه را روان دي.